د سوات په منګوره په ارم ګراوند کې جوړ کړی شوی دغه ساینس او آرټ نندارتون کې زیاتره هغه زده کوونکي دي چې د یتیمانو لپاره جوړ کړی شوي ادارې خپل کور کې زده کړې کوي. دوی وایي چې سالانه دې نندارتون ته دوی انتظار وي پکې خپل پټ صلاحیتونه برسېره کولو ښه موقع ترلاسه شي. مونږ یو الکتریک بیل راخکړی چې کله الکتریکسټي په موشن کې راشي نو هغه موږ له بیل هم راغولی شو او یو دلته موږ الکترومیګنیټ راخکړی چې کله الکترانس فلو کوي په یو پیت باندې په یو لاره باندې نو هغې نه موږ میګنیټ راغولی شو. یو راخکړی د اوبو ټینکی چې کله دا اوبو نه ډکه شي نو موږ ته به یو سپیکر موږ ته آواز وکړي چې او دا ټینکی ډکه شوه نو موږ ته بیا پته ولګي چې ټینکی فل ډکه شوه نو موږ به اوبه بندي کړو. نندارتون کې د 300 جنکو او 500 هلکانو څخه منتخب شوي زده کوونکو سټالونه لګولي. جنکۍ زده کوونکي وایي چې دوی داسې هلو ځلو ته ځکه زیات خوشحاله وي چې دوی ته داسې موقع ډېرې کمې میلاویږي. دلته کې مونږ په یو سپیسیفیک سټال کې ولاړ یو زموږ د بایو سټال نه هغې کې مونږ بلډ ګروپ چیکینګ کوو. بلډ ګروپ ټیسټ مونږ کوو. بلډ ګروپ ټیسټ کې مونږ دا وایو هغې کس ته څوک چې مونږ د چا چې مونږ بلډ ګروپ چیک کوو چې ستا بلډ ګروپ یا A دی یا B دی د دې د وجې نه هغه ته د خپل بلډ ګروپ ټیسټ په باره کې پته لګي. مونږ نن ډېر خوشحاله شو ځکه چې جنکو ته دا موقع زیاتې نه میلاویږي هغو به یو ګوټن ماحول کې اوسیږي نو مونږ ته نن دا یو موقع میلاو شوه چې مونږ بهر ته راوځو مونږ د خپلو ملګرو سره میلاو شو د مېلمنو سره خبرې اترې وکړو. نندارتون کې د پښتنو حجرې او کلتوري سندرو سټال هم لګولی شوی چې پکې زلمو په رباب او طبلې سندرې وویلې. زلمي وایي چې د عملي زده کړو ښه موقع ده. مونږ ښه تیاری کوو د 2 هفتې نه 3 هفتو نه مونږ لګیا وو ښه تیاری کوو چې ښه ښکلی پروګرام وشي میلمانه خفه نه شي او زموږ دا کم مرګۍ چې لګیا دي رباب منګی دا هم د پښتو په ثقافت کې یو رواج دی. نندارتون ته نور زده کوونکي او د سیمې سیاسي مشرانو به شمول عام خلک هم ورځي. تابع کوونکي وایي چې ښه سټال لګونکو او ښه کارکردګي ښودونکو ته به په اخره کې انعامونه او تعریبي اسناد ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.